د جماعت اسلامي پیغام د جماعت اسلامي دعوت دا هغه دعوت و هغه پیغام ده چې کوم د انبیاء کرام دعوت و پیغام و چې د الله رب العالمین په مځکه باندې د الله په بندګانو د الله تعالی نظام قایمول دي. خو د دې پر د انبیاء کرام جدوجهد کړه ده، قرباني یې کړي دي. د میژو تو سے پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ای دې نظام دی پورا په مکې شه ستړه شه، په مکې شه یو بازار ته لوړو، یو منډۍ ته لوړو، یو کیر ته لوړو او خلک ته دا دعوت ورکړه چې د مو ملګري په دې شه وکړي. خو د مکې خلک د پیغمبر علیه السلام سره ملګري په دې شه ونه کړله. 13 سال پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې شه تیر کړله او ډېر کم ملګري د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابه کرام په دې ځای شه جوړ شوي وي. نو پیغمبر علیه السلام چې کله پته ولګېدله چې د مکې خلک دا د مو پیغام نه قبلای، د مو سره په دې میشن شي، په دې تحریک شي، دی ملګري نه کوي او تعداد انتهایی کام ده. نو پیغمبر علیه السلام په 11 کول د نبوت باندې طریقې کار د دعوت چې کیم دا بدل که و د مکې نه بهر خل چې کیمې هغې ته دعوت شروع که و هغه وې د حج په موسم باندې چې کله خلک رتله هغې ته وې دا پیغام و دا دعوت ورکو و خلک په دې خبرې باندې پیاول. نو د حج په ورځې شي، د مینا په میدان شي، د شپې په تیارې شي، په 11 کول د نبوت باندې پیغمبر علیه السلام د شپې په تیارې شي یوې خیمې ته لوړ و د هغې شي د یثرب خلکو د مدینې خلک خو هغه وخت شي یثرب ورته ویل شل، مدینه نشله ورته ویله. مدینه پسته ورته وویله شله چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته لوړ به مدینه الرسول ته وی شي. نو دغه کسونو سره ملاقات د شپې په تیارې شي وکړه. هغه خلک یو بل ته وکتل او یو چې دا نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم وی به دا خو میشته په مدینه شي یهود چې کیم دي دمکی روکای چې کله نبی اخر زمان روشي به میش د توسه نه د دغ شي بدل وخلی چې د توسه نن میش سره څه کوي. نو چا میش نه مخ شي چې میش د دینه مخ شي او میش د ملګری وکي. نو دغه خوش قسمت یې کسونه دغه شپې کسونه پیغمبر علیه السلام دعوت قبیله ک او کلمه ویله مسلمان اشله. خو پیغمبر علیه السلام دی ته دا ویل چې په مکې شوی د خبره چاته نه کوي، د مکې ماحول چې کیم ده دا برابر نه ده، تو سه چې خپل علاقې مدینه ته لوټ شي هغه ته هغه شي خلک ته د دعوت ورکي او ملګری جوړ کړي. دغه شپږ کسان د حج نه واپس لوړل په مدینه شه مهنت شریک او دغه کسان په دیو کول شه دا کامیابی حاصله کړله چې وو کسان یې نه را تیار کړله او دغه خبره باندې پی کړله. یعنی په مکې شه دمرا زره چیرې دعوت نه دی شو، مدینه خلک فورا دغه طرف ته توجه شله. دا الله رب العالمین زنه علاقه د دخشي د پره د دعوت ته پره د تحریک ته پره د نظام ته پره الله تعالی خوښه کی تو سه لکه شو. الحمدلله ظهور علی شاه چې د سرنګ خبره وکړه چې حاجی محمد جلیل صاحب یعنی ایک دوزی شکیم مهنت کړه ده هغه دور خو میشته نه دی چې میش په دی وخت باندې وینوي خو د دې یغه چې کیمو قدوس حاجی صاحب هغه خو د میش د دور خبره وا ځکه چې مرکز ته ورته ایک سره جان پہچان و ایک سره اختمام یې عمر کام و په بهر کې په دې علاقې شه ډیر مهنت شو ده. نو په دې وجه باندې په دې علاقې شه میشته د جماعت اسلامي د چارې پیژنګلې د جماعت اسلامي دعوت رسول دا انتهایی سوکا دی. یعنی په دې وړي کې پروګرام شه توسي چې د دمره ګڼ تعداد سره رغلی وستا یعنی په دې زوی باندې په دې علاقې باندې مهنت شو ده، کوشش شو ده، الحمدلله نن میدان تیار ده. نو دغه رنګ د مدینه خلک کیمي پیغمبر علیه السلام دغه خلک ته دعوت ورکړه. هغه وو کسون نه آینده کول باندې 12 کسون ورول 15 کسون آغاز وډرغل یو په شپوت شنو روغای وو کسون نه را تیرشل. نو 12 کسون په 12 کول د نبوت باندې پیغمبر علیه السلام سره بیا د مینا په یغه شه خیمه شه بیا ملاقات پیغمبر علیه السلام سره کوي. بیا دغه کسونه ایمان وروړو نو د 12 کسون مسلمان شل. نو دغه کسونه وتاوي چې یا رسول الله دغه خو میژه کلمه ویله خو کلمه ویل خو صرف د اسلام نه ده، په مکمل اسلام باندې ځون پیاول دی، په دې ترتیب باندې ځون پیاول دی، په قرآن او په حدیث باندې ځون پیاول دی. نو په دې میژ لیا نه پی میش ته داسې مدرسین روکه چې ایغ زوی ته میش سره لوډ شي او د خلک ته د دعوت ورکړي او په دې دعوت باندې خلک پی کړي. نو پیغمبر علیه السلام 2 کسون ولږل. سې کې ولږل یو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مشهور صحابي ده
او یو حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ دا ډین صحابي و. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ ته الله تعالی د قرآن په وجه باندې لوی مقام ورکړه. ګوره د عزت خبره څه شی ده؟ دا د الله په دین شه ده. عزت په څه شه ده؟ دا په قرآن شه ده. عبدالله ابن ام مکتوم ډین صحابي ده، خو بیا الله رب العالمین کیم مقام ورکړه ده؟ په یو موقع باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مکې مشرکین راغلل، سردارون لوی لوی سر، ابو جهل، عتبه او شیبه او امیه، ورته چې میشتو سره کښینېږي خو د میژه غلامان چې کیم دي صحابه کرام شو اکثر غلامان بلال و دغه رنګ عمار و یاسر و دا غریب صحابه کرام عبدالله ابن ام مکتوم. نو ته چې دا کسان چې کیمی دا تو سره چې نه وي چې بس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مقصد دا چې کدای شي د خلق ایمان وروړي نو د اسلام د پروي دا خبره ډیره بهتره ځکه چې دا با سره خلطي په دې خلک خبرې شي وزن ده. نو دغه دی وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی سره نوسته چې په دې شه د ډین صحابي روغه اخته خو پته نشته چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سیک نوستي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې یا رسول الله مو څه پښتنه دو مسلې پښتنه د صحابه کرام و او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکې د خبره شان وګڼل چې زه د سردارونو سره لګیای او ته مونږ پښتنه کوي و صحابیه ګرام نو ځکه چې اخته پته نه لګیدله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره سیک نوستي. نو په دې خبرې باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لشکې ګیلامان شه. نو قرآن مجید شه الله رب العالمین یو سورت به کای در نازل که، سورت عبس وتولى ان جاءه الاعمى و د دغړین صحابي تذکره الله تعالی په دې رنګ باندې وکړه. عبس وتولى وی چې مخ یې تریو ټنډې تر واکړله و مخ یې وړو ان جاءه الاعمى چې کله د تړین صحابي راغی. نو دوزی شه الله رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقام و عزت تا ګوره خیال کړه. یعنی الله رب العالمین پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دنوي چې عبس وتولیت تو ټنډه تر واکړه او تو مخ وړو، یعنی د صيغه د غیب وروړي چې عبس وتولى د ټنډه تر واکړه او د مخ ځنه وړو. ان جاءه الاعمى چې کله اړین صحابي راغی نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله د سورت نازل شه چې کله عبدالله ابن ام مکتوم ورته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته چیک شه ورس کیم مقام الله تعالی ورکا عبدالله ابن ام مکتوم ته د دین په وجه باندې قرآن په وجه او ویلوی خپل پړکاوي او تکشر دو ورته چې دا خو هغه کس ته چې الله رب العالمین د په بارے شمو ته یغه ګیلار نازل کړی دو آیت یې نازل کړه او سورت یې نازل کړه دا نو دمر لوی مقام دغه عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه ته د اسلام د دعوت ته پرولوجه. نو چې کله لوړ لازو کا حضرت اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ صحابي دا د ایمان وروړه په دې ویلا سه کسونه شو دای مشر وو د په خپل کېر شه په مدینه شه تم کړي د مدینه مشر چې کیم دا سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ په دې وخت باندې مسلمان نو اخته پته لګیدلی د اشحال قبیله غټه قبیله و نو هغه میټینګ نوسته په دې شه او ویلی دي چې نه د میج مدینه ته کسر وسته دا او د خپل پلور نیک دین نه خلق کړای او نو یې خبرې شریک کړې دي. نو اسد بن معاذ او سید ابن حذیر ته وی چې تو ملګری د مو تریر زایدا دا اسد ابن زراره او زوی چې تو ورشه تو شپې کې چې دا کیم کا سونی چې د مکې نه راوستي دي چې د مدینې نه وبوسي مکې ته بیا یې ولږي. نو اسید ابن حذیر ته چې سعید اوسه چې مو ملګری زوی شپې کې اسید ابن حذیر د روزه وټه کول اسد ابن زراره ته وی چې سرانګه وی چې زره غلای د اشحال قبیله ټوله په ګیلا باندې نوسته دو و د تو خلاف خبره لګیا دي او زه تو ته راغلی چې سبا د دا ګیلا نه چې ګوره ته اوس د خبرول نه نو نن زه دا ته وایي چې د کیم کسون دی راوستي په دې باندې د مدینې خلک خفا دي او ته دا کسون چې کیم دي دا وبوسه. اسد ابن زراره ورته چې داسې د اندو خوښ د سړی خبرې ته څه ووري چې کیم کسون مې راوستي دي دې خبره ته څه ووري که چېرې خبرې ریغې وې خو تو څه وکسي او که چېرې ریغې نه وې تو ته اجازت ته د مو ملګری بس تی ولاږه زه په دې باندې اعتراض نه کوم. ده ورته چې یاره په دې نه خو د انصاف خبره بله شته نه ده. نو اسید ابن حذیر ورغی او په دې وخت باندې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ قرآن مجید تلاوت ورته کوي. وګوره چې کومې صحابه کرام د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه قرآن زده کړی هغې قرآن شوی څومره اثر وي خو چې قرآن مجید تلاوت یې وکړو اسید ابن حذیر چې کوم دا بدل شي او بیا د زوی نه چیک شو او ته ویله چې د توسې دغ دین ته چې خل داخلایي څه طریقه ده ورته طریقه دا ده چې دا بتروم د غسل خانه ده د تنو زده ش غسل کا زون پوک کا ځکه چې یو سړی مسلمانېږي اول طریقه دا ده چې د خپل زون پاکي خپل وجود دغه نه بعد به دا کلمه وي چې لا اله الا الله محمد رسول فورا غسل خانه ته نه وته
غسل یې وکړو وروتو دا کلمه یې ویله چې لا اله الا الله محمد ایره خلک ورته نوسته په انتظار چې اسید ابن حضیر وی کیم پیغام وروړي اسید ابن حضیر چې لوړ خلک نوسته ورته چې څه پیغام دی وروړو ورته چې مو خبره خدا دو چې دا خو هغه خبرې کوي او د ایخ پیغمبر خبرې دي چې د یهود چې کیم دي دوه شمیشته دمکی روکای و دا نبی آخر زمان ده چې میش ځنې مخ شي او میش ایمان پر وړي مخ ایمان وروړو هغه ورته وایي چې میش ته دغې ته لاړلوې او تو چې دا رنګ هغې نه وروړو ده دا رنګ نه میش ته پته لګېدله چې دا رنګ د صحیح نه ده وروړله او تو بنده میش وایي چې اثار یې کړه سعد ابن معاذ ورته چې بس تاسې کښېني زه ورسه په خپله باندې ده خو چار وکړه دغه ده خپله دی مسلمان شه میش ته دعوت روکئ چې ده ملګري وکړي دغې خلکې سعد بن معاذ په خپله ورغی و اسد ابن زراره ته یې دروازه وټاکه دا د مدینې سردار درلوی اروی ته اسد ابن زراره ورته ویي چې تو د کسون راوستی دي و اشهل قبیله نوسته ده و زه یې مشر یې و تریر ځای مې و زه د نن د رشتهداري په وجه باندې پیاو چې دا کسون وبوسه په دې باندې د مدینې خلک خفا دي چې دلته دې راوستي دي او که چېرې داسې نه وي بیا زه د قوم خلک مشر یې و زه د هغې سره و زه در په شرسي او بیا دې پرېږده نه په داسې حاله اسد ابن زراره رضی الله تعالی عنه چې څوک د دعوت چر کوي هغه ته الله تعالی سینه ستره ویري ورته وایي چې ته د خبرې کوو به څرنګې او که دغسې زه شاړه به خوندو خبره شا خبره که خبرې ریغې نه وي ته د مو ترېر ځای تو ته مو اجازت ته چې تی وبوسې نو ده ورته وایي چې دا ښه خبره ده سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنه لوړو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه د قرآن مجید تلاوت دته شروع کړه او قرآن تلاوت یې چې سعد ابن معاذ ورېده ورته دا د څه تلاوت کړل په دې قرآن مجید باندې کری صاحب میشته تلاوت د سورت رحمان وکړو او میژو تاسې نه په پوهېدلې ځکه چې په معنی او په مفهوم یې نه چې الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا څه خبرې دي خو خو عرب بیا په دې باندې پوهېدله ورته دا خو د داسې کلام پیش کړه چې د مو په ډه شی لیارې وکړلې او مو زړه زندګي یې بدله کړله او فورا د هغه طریقه وکړه چې کومه د اسید ابن حضیر وه جماعت اسلامی پاکستان نو په دې وخت باندې باتروم ته نه ته غسل یو کړو دغه نه بعد روي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ کلمات راکړه چې لا اله الا الله محمد رسول الله سعد ابن معاذ کلمې ته راولي چې قوم خلک ته ویرغای قوم خلک په انتظار نوسته چې د میش سردار د میش مشر وسه پیغام میشته روکای چې سی چیږي چې پویرسي سعد ابن معاذ ورته وی چې اشهل قبیله خلک تو څه ز سرنګ سړی زمې سي وی چې ته د میش حکای ته د میش سردار یې ته د میش مشر یې چې تو کیمه خبره هغه د میش دادو وی چې د مو خبره دادو چې د ایغ وخره سره د مو سره د توسې ژغېدو نشته د نر د ښځینه چې سې پرې مې دا کلمه نه وي چې لا اله الا الله محمد رسول الله په دغه زوی باندې د اشهل قبیله 70-75 کسان د په یو زوی باندې مسلمان شل یو کس په روایت چرسي او سیرم یې نوم دا هغه یو پوتې شو وروسته ایمان وروړله د ایغ ایمان عجیبه تذکره ده چې کله دا ایمان وروړي خو صرف دا یو کس پوتې شو په دې موقع ایمان نه وروړه نیره د اشهل قبیلې چې څومره کسان نوستي هغه ټول مسلمان شله او کلمه یې وویله نو د دې دعوت په نتیجه شي چې کله دا تقریبا 70-75 کسان په 14 کول د نبوت باندې چې کله مدینې ته مکې ته بیا حج د پراسي د 70-75 کسان لوړله پیغمبر علیه السلام سره د شپې په مینا شي دغه کسان بیا په تیارې شي لیا د مکې حالت نه بدلېږي مکې حالت ګوره اخري واخره صدقه سي دي پیغمبر علیه السلام چاته دعوت نشي ورکولی په جواته باندې نو مکې د مدینې خلک سره بیا د دغه 70-75 کسانو سره ملاقات پیغمبر علیه السلام وکړ و دې خلک پیغمبر علیه السلام ته د ایمان خو یې وروړله ده مخکې نه او ورته ویې چې یا رسول الله د میږ یو درخواست ته ته وی چې څرنګې وی چې میږه خو نیره دا خبرې د ته نشي برداشت کوله چې دا یو کول نه ځکه چې دی خو نوي مسلمان شوي دي چې د مکې خلکو سره کیمه رویه کوي سیک ته په کوڼ یې ولي سیک زیاړې ته کوي سیک سب ته کوي سیک ګنګي در باندې راچای دا خبرې میږ نشي برداشت کوله دوزی شه میږ واس نه در رسېږي او د دغه زوی شه میږ د تو دا حالت برداشت کوای نشي نو ته چې داسې وکړې چې د میش سره مدینې ته لاړ شي دغې خلک دعوت ورکړه په 14 کول د نبوت باندې پیغمبر علیه السلام ورته وویل چې مو ته نن مهلت روکیې په دې وخت باندې د پیغمبر علیه السلام تر مبارک چې کوم دا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه ایمان یې وروړله ده خو ایمان یې جوت کړه هم دلیا په مکې شي ایمان یې پټ ته ورته چې زه د خپل تره سره مشوره کوم چې بیا د هغې نه بعد زه د توسې ته بیا سبو ته د شپې په تیارې شي بیا څه په دغه مینا شي میږو توسې ملاقات وي د عباس رضی الله تعالی عنه سره پیغمبر علیه السلام مشوره وکړله چې دا خو د مدینې خلک مو ته داسې دعوت وکړه
چې توی میش سره مدینې ته سې د دې مکې خلک په تو باندې ظلم کوي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام په عمر شي فرق ډېر کم ده، 2 کولا تقریبا فرق ده. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ ترې دا غستر ده ځنه. نو پیغمبر علیه السلام د خپل تر سره چې دا خبره وکړه ته چې بس سبو زه د سراسه اشپه د مدینه خلک سره زک شنه. نو مدینه خلک چې کله دا خبره ورته کړی او پیغمبر علیه السلام سره عباس رضی الله تعالی عنہ لوړ ورته وی چې تاسو خو د مور رته دعوت ورکړه د مدینه، خو زه خو دا وی چې ګوره دای د غوزي شریخ دا بهتر ده، دوزي چې څه شادي خو خپل خاندان خپل قوم خپل قبیله موجوده ده، او چې دوزي نه بیزی مدینه ته یې میجا واس نه راسېږي او تاسو څنګه ظلم پکای سې کا. نو مو خبره دادو چې تاسو ما بیایې. حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ د مدینه خلک ته دا خبره وکړه، خو د مدینه صحابه کرام انصار صحابه کرام ته د خیر وی چې کیم د ایمان نه او د جوش نه ډکه خبره ورته وکړله. او ته چې عباس سے تو څه خیال لا چې میژوې پوجده شه سیاوي او پیغمبر علیه السلام ته سیک بد سترګي ورچیږي اولیاء پیغمبر علیه السلام ته سیک ورچیږي لوسوي ورچای اولیاء په د بندې سیکس ګور کوي او میژو شام دی وي په دې وخت باندې میش په مزکه شه شاخ وي خو کمیش ته ور جام دی پیغمبر علیه السلام ته سیک په مدینه شه په بد نظر باندې نو وکسي. نو دغه د مدینه منوره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو او هغه مدینه د اسلام سرزمین جوړ شو او د هغه د وجې نه مدینه منوره اسلامي ریاست جوړ شو او د هغه په برکت باندې په دنیا چې کیم امن روغی کیمه خوشحالي روغله ځکه چې اسلامي نظام قایم شو. پیغمبر علیه السلام په خپله باندې لس کوله دغه د مدینې ریاست وچلو